قرآن کې تاسو لفظ به لفظ ترجمه خي چې تاسو په سورلای کې یا په جاز کې یا په گاڑی کې یا په خر یا په آس باندې کینه کومه دعا بوای. سورۃ الزخرف 43 نمبر سورت और पहले आयत वाले तक 19 आयत पूरा वाले से शेर है. पहले आयत से लेके 19 नंबर आयत तक पढ़ा गया है. ये उर्दू में भी और पश्तो में भी, हर वीडियो आखिर तक देखे, ऊपर लिखा हुआ है, देखो जरा. त्रेस अलिफ तक दे तरतीब की और त्रेश बेतम दे नुज़ूल की और संग जे सूरह शूरा पसी दे तरतीब की दारंग की शूरा पसी दे नुज़ूल की दे नमक की दो सूरतों की द वो शुबहात व जवाबों पर उस दी सूरत के उलवी शुबहदा चिरागी जवाब कई वला यमलिकु अल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिही शफ़ाअ इल्ला मन शहिद बिल हक़ व हुम यअलमून. 86 नंबर आयत थे ददगी सूरत और दी की नफी द शफ़ाअत कहरी कई. आगा मुशरिकान چې دا عقیده ساتي چې موږ به زمونږ اولیاء د الله نه خلاص کړي نو د هغې رد کوي، د هغې جواب کوي. او د دې نه علاوه مختلف انواع او اقسام شبهات دي، اعتراضات دي، دلایل دي، د هغې جوابونه. او بیا نقلي عقلي دلایل. حامیم خدای عالم دی په معنا د دې حروفو. ح نه اشاره ده د الله حمدونو ته او میم نه اشاره ده د الله ملکیت ته. حامیم والکتاب المبین شاهد دے قرآن کریم المبین چی سرگندی حق و باطل لرا. والکتاب المبین قسم دے پا قرآن کریم المبین چی سرگندے. او جواب قسم انا جعلناه قرآنا عربیا. اول دا قرآن کریم تعریف ذکر کئی. والکتاب المبین قرآن کریم واضح کتاب دے، سرگندے احکام دلائل واضح دے. انا جعلناه قرآنا عربیا یقینا ما گرزول دے قرآن کریم پا صفا جمع کی لعلکم تعقلون خامخ چی تاسو پوشئی، تاسو ددی پا معنی پوشئی، ددی پا حکم پوشئی. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ یقینا دا قرآن کریم پا اصل کتابوں کی دے. فی ام الکتاب لوح محفوظ کی دے. شیئر کرو، لائک کرو اللہ کی رضا کے لیے. لدینا ما سخدے لعلی دیر زیاد اچھتے حکیم تک دا حکمتن دے. نہ صفتون دا قرآن کریم ذکر کی. کتاب مبین یو، قرآنا عربیہ دویم، لعلکم تعقلون دریم، ام الکتاب لوح محفوظ کی اللہ سر محفوظ دے. لدینا لعلی او حکیم. شیئر کرو، لائک کرو اللہ کی رضا کے لیے. افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین. آیا واړوم تاسو نه ذکر پند نصیحت قرآن صفحا اڑول ان کنتم قوما مسرفین دی وجن چی تاسو قوم حد نہ تیروتن کی. اللہ اے مشرکانو تاسو کا قرآن ناو رئی نئی منئی زان پی نبو کوئی نوز تاسو داسی محمل نپریدم. افنضربو عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین. دا قرآن کریم تعریف کی گن صفتون ذکر شو. مشرکان ہوئی منگئی نمانو چی تسمرہم تعریفون ذکر کئی. افنضربو عنکم الذکر صفحا آیا واړوم تاسو نه قرآن اړول ان کنتم قوما مسرفین دی وجنه چې تاسو قوم مشرک مسرفین حد نه تیرودونکي. وکم ارسلنا من نبی فی الاولین تسلی د نبی علیہ السلام ته څومره میرا لګلی دي نبیان پیغمبران مخکینو کې. وما یاتیهم من نبی نو راغلی دی ته هیڅ نبی الا مگر کانو به اغسرا یستهزئون خندا کون کی. اغه اسراف دا او مسرفین چې انبیاء سره به ټوکی کولی استهزاء به کوله. الله وی کتا سو قرآن ناورای وګ ورته نقد ځان په نه پوه کوي نو زه قرآن بندوم نه. قرآن برازی نازلی کی با بیانی کی با تاسو اوري او کناوري. مفسرین لکی که دغه وخت الله دا قرآن اوچت کړی وي جو څومره مشرکان پزمکه او ټول به الله تبا کړي خو الله قرآن اوچت نه کو. دا قرآن نزول او انزال الله جاری وساتي. که تاسو مشرکان دې نه فائدې نه اخلئ مسلمانان نیکان به دې فائدې واخلي. وما یاتیهم من نبی الا کانوا به یستهزئون. کله
کله به چې هم پیغمبر راغی دی به ورسره خندا کوله. فاهلکنا اشد منهم بطشا نو ما هلاک کړل زیات سخت منهم د دینا بدشن بزور کې طاقت کې مټو کې. الله وی اے د مکی باشندگانو تاسو نه پخوا ډیر ضرور خلق تیر شوی دي، بدشن طاقت کې در نزیاتو مال کې در نزیاتو. فاهلکنا نو ما هلاک کړل اشد زیات سخت منهم دینا بدشن چلاس بھئی اچاو بدشن ضرورو طاقتورو مال کی جان کی. ومضى مثل الاولین تیر شو حالات مخکنو. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض اعترافی دلیل کته تاسو کې د دینا چا پیدا کړی دي اسمانونو او زمکه ليقولن نخامخا وبوي خلقهن العزيز العليم پیدا کړی دي دلرا هغه بادشاہ چې ضرور دی علم والا. الذي حغزات جعل لكم الارض مهدا غرزول دا تاسو لرا ازمکا بلستن بچونا تلی مهدن فرش. وجعل لكم فيها سبلا غرزول دی جوړی کړی دی تاسو لرا پزمکه کې لاري لعلكم تهتدون خامخا چې مقصد ته ورسئ. لعلكم تهتدون خامخا چې لار بیا مومئ. والذي الله غزاد نزل چراوري من السماء دبرنا مان باران بقدر باندازي کوم زیب سمره وری د دې اندازي او الله سره. فانشرنا نتازکم به پدی باران سرا بلدتم میتا ازمکوچا. کذالک تخرجون دغرنگی بتاسو وسته شهید قبرنا. والذی الله غزات خلق الازواج پیدا کړی دی جوړی کلها ټولی. دنیا کې چې څومره جوړی تا تخکاری نر او ماده مذکر او مؤنث سپین او تور خواږه او ترخه کتا او برا خی او گس. والذی الله غزات خلق الازواج جوړ پیدا کړی دی جوړی کلها ټولی. وجعل لكم من الفلك والانعام پیدا کړی دی تاسو لرا کشتونا ډنګرونا ما هغه ترکبون چې تاسو په سورلای کوي. لتستووا على ظهوره چې برابر کینه پشاداغه. لتستووا چې برابر کینه على ظهوره پشاداغه. کشته الله پیدا کړه ډنګر الله پیدا کړه پاغي سورلی کوي. لتستووا على ظهوره چې برابر کینه پشاداغه. ثم تذكروا نعمت ربكم بیا یاد کئ نعمتونو در رب خپل. اذا استويتم عليه کله چې برابر کینه پاغي. کله چې سورلای تخیجی بستا گاڑی تا ریل گاڑی تا جاز تا هلی کاپټر تا خر تا قچر تا استا نو اول ووي الله اکبر او چې بیا کین بیا ووي الحمدلله او چې بیا روان شي نو بیا ووي سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وتقولوا ويبتاسوا بجبا او عقیده بساتی زلکی سبحان الذي پاک دے غزاد سخر لنا چتابے کو منگلرا هذا دا سورلی دا اس دا اوخ دا گاڑے. سبحان الذي پاک دے غزاد چتابے کو منگلرا هذا دا سورلی. وما كنا او نو منگا له دلرا مقرنین تابع کونکی مقرنین طاقت لرونکی. یو ماشوم بچی دی او لوی اوخی روان کړی دی. وإنا إلى ربنا لمنقلبون او یقینا منگا خامخا په طرف د خپل رب لمنقلبون واپس تلونکیو. دا سینا چې سورلی گئی جاست او خیجی او ځان غټ غنی چې زه جاست او ختم لوی سړیم نه مرګ بیات ساتي. وإنا إلى ربنا لمنقلبون یقینا من په طرف درو خپل لمنقلبون خامخ واپس تلونکیو.
وجعلوا له من عباده جزءا او دی ګرځي الله لرا يهوديان دي که عیسایان دي که هندوان دي د دنیا اطراف عالم کې مختلف خلق الله سره شرک کوي وجعلوا له ګرځي الله لرا من عباده د بنديانو نا جزءا حصا عیسایان و عیسی د الله جز ده د الله حصہ ده وجعلوا غرزي الله لرا من عباده د بنديانو نا جزءا حصا ان الانسان لكفور مبين یقینا انسان خامخا ډیر ناشکر دی سرګند څومره د الله نعمتونه بیان شو ذکر شو بیا هم انسان ناشکر دی امیت تخذا آیانی ویدی مما دهغنا یخلقو چې پیدا کی الله بنات لونا امیت تخذا آیا نیولې دی الله ځان لرا مما دهغه یخلقو چې پیدا کړه بنات لونا واسفاکم بالبنین او غره کړه تاسو په زامنو کم مشرکان چې الله ته د لونو نسبت کوي چې فرشتي د الله لونه دي نو ځان له خو الکان او زامن خو هوي الله ته نسبت د لونو کوي امیت تخذا آیا جوړ ک الله مما دهغه چې پیدا پیدا کوي بنات لونا او ور کړل تاسو لره زامن و اذا بشر احدهم کله چې خبر ور کړي شي زیر ور کړي شي یو د دیتا بما پهغه ضرب للرحمن چې بیانې رحمان ذات لرا مثلا صفت الله ته نسبت د جنای کوي چې فرشتي د الله لونه دي خو چې کله ولا سوق زیر ورکی چې کور کې دي لورو شوا ظل وجهه مسودا نشي مخدد تکتور وهو كظيم او دې ډک دغم خپل چې کله د لور زیر واوړي نو بیا مخ ته تک تور شي او د غم نډک شي غمجنې او الله ته د جنای نسبت کوي او ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين الله وی جنای خو صنف نازک دی ومن ينشأ آیا هغه څوک الله ته منسوب کوي او من آیا هغه ينشأ چې پالل کیږي فی الحلیه پکالو کې جنای دا خزدا نو پکالو ځان خسته کوي او من ينشأ فی الحلیه آیا تاسو نسبت کوي الله ته د جنای ينشأ چې پالو لکیږي فی الحلیه پکالو کې وهو فی الخصام او دغه په وخت د جګړې کې په بیان کې غیر مبین دا خپل خبره سرګن کوونکی غیر مبین واضح بیان نشي کوله سو الله ته دا نسبت کوي چې الله ځان لا فرشتي د الله لونه دي ځان له خو زامن خو خوي او الله له لور او چې کله تاسو ته د جنې خبر یا زیر وشي نو تاسو مخونه تور کوي او خفقان ظاهر کوي او جنې خو صنف نازک تا په کالو خایسته کیږي به د کالو خایس نه چې کالی ورته واجول شي نو خایسي سرګن شي او چې کله چا سره بحث کوي نو خپل خبره هم سرګندول نشي حیا نه کوي نو جنگ جګړه کې خپل خبره واضح کول نشي سرګندول نشي او یو خو به حیا خزای به حیا زنانه دا دغه صفت نه ده وهو فی الخصام غیر مبین او دا په جګړو کې غیر مبین خبره واضح کول نشي سرګندول نشي خپل جوخته خبره نشي کوله جوخ بیان نشي کوله نو تاسو نسبت الله ته کوي وجعلوا الملائکه الذين هم عباد الرحمن اناثا او ګرځي جوړي فرشتو لرا هغه فرشتي هم چې دي عباد الرحمن بنديان د رحمان ذات اناثن جنکای دا مشرکان بې ایمانه هغه ملائک او فرشتي چې د رحمان ذات بنديان دي
نه مذکر دي نه مؤنث نه الکان دي نه جنګي د الله رحمان ذات بندیان دي او دې دي نه جنګي جوړې کړې دي اشهدو خلقهم آیتی حاضرو په وخت د پیدایش د دې کې الله وی ما چې کله فرشتي پیدا کول نو سوال ته موجود وای چې دا غنه جنګي دي ستكتب شهادتهم زردا چې وبلیکل شي بیان د دې ويسالون او دینه متبوس وکړي شي शेयर करो लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए।